طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين ويهغ كسان لا يرجون أميد نساتي يا لا يخافون نيري يا لا يرجون منا عقيدي نساتلا لقاءنا بمراقات زمون باندي بعث بعد الموت باندي دوباره جند باندي عقيدي نساتلا سشويا لولا انزل هلا انزل ولی نشی نازل ولی علینا پا مونگ باندی الملائکتو فرشتگان پا دی خبر باندی چی خبر را کی مونگتا ان محمدن صادقون چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتینے دے سچی وی مونگتا او نرا ربنا یا ولی نگورو مونگا رب زمونگا مخامخ چی مونگتا دا رب وی چی دا زما رسول دے دا سے بی ویل رب کریم فرمائی لقد استکبرو خامخا پتح کی سرا دی تکبر کرے دے فی انفسهم پا نفسنو خپلو کی عن الایمانی دا ایماننا نفس متکبر دی وعطو سرکشی کری دی عطوون پا سرکشی کولو سرا کبیرن لویا اولا سرکشی داوا چی دی غختنو که دا فرشتو دا نزولا چی فرشتی دی نازل شی مونگتاوی چی دا پیغمبر علیہ السلام رشتینے دے دویما سرکشی دادا دی وی چې مونږ مخامخ دی الله تبارک و تعالی وګورو هغه دې راته ووایه بیا به ایمان راوړو نو الہ العالمین د بعضې سوالاتو جواب کوي بعضې سوالات د دې د حماقت نه ډک وي د جهالت نه ډک وي د هغې جواب قدرې نه کوي الله لکه دی چې ویل او نرا ربنا یا ودې ګورو مونږ رب زمونږه د دې جواب الہ العالمین نه کوي اوس هغې جواب کوي چې لولا انزل علینا الملائکه ولې نشي نازله ولې ملائکه رب کریم فرمائی یوما پاغورز باندی یرونا چوگوری دی الملائکتا ملائکا عند الموت پنیز دا مرگ یا یوم القیامة پورز دا قیامت چی دا ملائکو گوری دی تقول لهم الملائکا ویبا دیلر دا ملائکا لا بشرا نشت دے زیر یوم ایدن پا دا غورز باندی للمجرمین دا پارا دا مجرمانو بالجنة پا جنت سرا ویقولون ویبا دا کافران حجرا منا کاچ منا شوه دا ملائک زمونا محجورا منا پا منا کی دور سرا یا ویقولون ویبا دا ملائک تقول لهم الملائک ملائک بوی حجرا منا حراما حرام کرے شوه محجورا پا حرام دو سرا پتاسو باندی دا جنت حرام دے الا من قال لا اله الا الله مگر نه ده حرام پاغه چا باندې چې چا کلمه د توحید ویلوي یا ويقولون ويبدا کافرن حجرا محجورا منا ډیر مضبوط دیوال مضبوط بنده چې مونږ دنیا ته نشو تللی یا جنت ته نشو تللی وقدمنا قصدنا رب کریم فرمای قصدنا قدمنا را وړاندې بشو مونږه یعنی قصدنا قصد وکړو مونږه الی ما هغه اعمالو د دې ته د دې کافرانو عملونو ته عملو چې دې عملونه کړو په دنیا کې اسی بشر دوستی کړي وا من عمل دس عملنا دس خیر نه د دې په نسبت باندې چې خیر خو نو اسی بشر دوستی کړي وا رب کریم فرمای دې اعمالو ته مونږ قصد وکړو فجعلناه پس او بگر زمونگا اعمال ددی هبان گرد دوڑا منصورا تار پتار شوه دا ددی عملون با دوڑا دوڑا کمونگا اللہ ویا لکه اس چی قدم پورتکڑی داغین چی سنگ دوڑا پورتکیگی دغا سی بدلی دا عمال دوڑا دوڑا ش یا دا نور عاشوات چی تاسو کتلی پاغی کی ذرات وی اغشان بدلی عمال دا سی ذرا ذرا شی رب کریم فرمای اصحاب الجنتی ملګری د جنت یومئذ په دغه ورځ باندې بشارت دی زیره دی مؤمنانو د پاره ملګری د جنت یومئذ په دغه ورځ باندې خیرون ډیر غوره بوي مستقرا معنا د جهت د اوسیدونه د جهت د منزل نه مستقر هغه ځای ته وي چې اکثر وختونو کې بدی مجالس جوړي خبرې به کوي خپلو کې دا جنتیان واحسنوا ډیر ښایسته به وي مقیله
زید مبید د جهت د مبید نه یعنی زید شپې نه یعنی د آرام ځای به غوره وي ویوم معنا واذکر لهم یاد که دی لره هغه ورځه تشققو چې وبچوي وبشلیږي پرچه پرچه بشي څه شی السما و اسمان بالغمام معنا مع الغمام سره د ورځې نه ونزل الملائکة نازل کړی شي دا ملائکه تنزیلا په نازلېدلو سره الملک بادشاهی قضا یومئذ په دغه ورځ باندې الحق ثابته ده للرحمن رحمان ذات ته وکانه دا یوما دا ورځ علی الکافرین په کافرانو باندې عسیرا معنا شدیدا عسیرا ای شدیدا ډیره سخته ده په کافرانو باندې دا ورځ او مؤمنانو باندې ډیره اسانه ده حدیث کې راځي مؤمنانو باندې دومره اسانه ده دا ورځ لکه د فرض منځ په شان دی ويوم اذكر لهم یاد کدی لرا ورځ يعض چې چک بلګیا يعض معنا چې چک بلګیا ظالم على يديه یعنی مشرک على يديه پلاسونو خپل باندې یعنی پسرونو د ګوتو خپل باندې د غصې د وجنه د خپمنتیا د وجنه د ارمان د وجنه بدا چکونه لګي پلاسونو باندې یقول وی بدا ظالم یا لیتنی افسوس زما اتخذت چې مانی ولې په دنیا کې مع الرسول سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سبیلا لارا د نجات د جنت لارا کاش چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لارا مخبل کړي وي وی بدا مشرک ظالم یا ویلتا افسوس زما لیتنی کا شرمان لم اتخذ نوی نیولی ما فلانا فلان کې خلیلا دوستا زخو هغه گمراه کما یاد دغه زمانہ کې فاسقان هم داسې ویا کاش چې ما فلان کې سره دوستی نوی کړی دی خو زه تباه کم غرق کما لقد خامخا پتح کې سره دا جهنمی بوي لقد خامخا پتح کې سره اضلني گمراه کړو هغه مالرا دی دوست زما عن الذکر د ذکر نه یعنی د توحید نه عن الايمان والقران د ایمان او د قران نه ز گمراه کړو ما بعد رست داغینا اذ جاني کله چې راغلو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نی ماتا په دغه توحید باندې راغلو قران باندې وکانه الشیطان رب کریم فرمائے دے دا شیطان انسی دے که جنی دے للانسان دا پارا دا انسان خزولا مانا خازل خویون کے دے یا خزولا مانا شرمون کے دے وقال الرسول ویبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماضی پا مانا دا مزارے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشکایت کیا الہ العالمین تا عریض بکیا شکایت بکیا الہ دی خلقو دا قرآن پر خود لیو وقال الرسول ویب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورز دا قیامت یا رب رب زما ان قومی یقینا دی قوم زما اتخذونی ولیو هذا القرآن دا قرآن کریم مهجورا مانا متروکا پر خود لی شوی مهجورا ای متروکا پر خود لی شوی عمل بینکولو امام ابن کثیر رحمه اللہ وی سنگ پر خود لی شوی یعنی فیصلی بای پا قرآن باندی نکولی پا لارڈ میکالی قانون باندی بای فیصلی کولی انگریز پا فیصلو باندی بای فیصلی کولی دا قرآن پر خودلی شکایت کی گوئے اگورا خطرناک خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با رپورٹ کی اللہ تا الہ دی قوم دا سی کولا او پر خودلی بلوی امام ابن کثیر رحمه اللہ وی اوامر باندی بای عمل نکولو دا قرآن تبلیغ بای نکولو او تلاوت بین کولو قرآن باندې بیزان نپویولو رب کریم فرمائی وکذالک اے کما جعلنا لك اعدان تسلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکه څنګه چې مونږ تعالی را دشمنان ګرځولي لکه ابي جهل شو وغیره د مشرکانو نه جعلنا ګرځو دغه رنګ وکذالک دغه رنګ جعلنا ګرځولي مونږ لكل نبي د پاره د هر نبی عدو دشمنان من المجرمين دا مجرماننا دا قوم دا دینا وكفى بربك كافي دي ربستا هاديا هدايت كونك ونصيرا منا امدادي وقال الذين ويا كسان كفروا چه كفر کرده بل اعتراض كي لولا انزل هلا انزل ولي نشي نازل ولي
پدی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې القرآن قرآن کریم داسې قرآن جمله واحده په یو ځل باندې كذلك ولګو دې کافرانو سره کافرانو وی كذلك یک التورات والانجیل پشان د تورات او انجیل یا زبور وغیرہ چې په یو ځل باندې ټول نازل شو دغه سي قرآن غواړو اوس كذلك ولګو ما بعد سره رب کریم فرمایي كذلك دغه رنګي نازلو من قرآن کریم لره جدا جدا لګ لګ لنثبت دې لپاره چې مضبوط کو مونږ به پر قرآن سره فؤادک زړستا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتلناه لولو مونږ دې قرآن کریم لره ترتیلا منا په دمه دمه لوستلو باندې آرام سره ولا یأتونک راتلن کیدا مشرکان تعالی بمثل په یو مثال باندې په یو اعتراض باندې الا مگر جئناک راتلکو مونږ تا بالحق په حق باندې یعنی د دې اعتراض جواب درکو مضبوط جواب ورکو دیتا واحسن راتلکو مونږ په خسته تفسیر په وضاحت سره خسته تشریح باندې راتلکو الله وي مونږ الذين منهم الذين دا مشرکان دا کافران هغه کسان دي يحشرون چې راجمع کولې بشي دي فیساقون پس بابا راخکلی بشیری علی وجوههم په مخونو خپلو باندې یعنی نسکور پراته پړ مخه په مخونو باندې داسې به راخکلی شي علی وجوههم معنی نسکور پراته پړ مخه په مخونو باندې چېرته به راخکلی شي الی جهنم جهنم ته رب کریم فرمایي اولئک دا کسان چې دي شر معنی ډېر بد دي مکانا د جهته د مرتبینا شر مکانا مانا ناکار دی د جهت د مکان مرتبینا یا بد حالت او بد مرتبه والا دی دا کسان واضلو ډیر گمراه دي سبیلا مانا طریقا د جهت د لارینا ولقد خامخا په تحقیق سره آتینا ورکړو مونږه موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته کتاب تورات وجعلنا غزولو مونږه معه د سره خاورو د هارون علیہ السلام وزیرا منا معینا مددگار پکار د نبوت کې فقلنا پس ویل مونږه اذهب لار شي القوم قوم ته الذين وكسانوا تكذبوا چې نسبت د دروغ کړي به آیاتنا پایاتونو زمونږ باندې کله چې لاړل هغه تکذیب وکړو انکار وکړو نو رب کریم فرمای فدمرناهم من فاهلكناهم پس هلاک کړم دی لرا تدمیرا معنا اهلاکا په هلاکېدو سره یا فدمرناهم پس زره زره کړم دی لرا تدمیرا په زره زره کولو سره وقوم نوح قوم د نوح علیہ السلام لما كذبوا هر کله چې دی نسبت د دروغ او رسول پیغمبرانو ته رسول ته دا رسول جمع ول راوړه یا د یو رسول تکذیب کول دروغجن ګڼل لکه چې تا ټول رسولان دروغجنو ګڼل ځکه چې ټول په یو دین باندې وو یا دی ته مخکې هم شیث علیہ السلام او ادریس علیہ السلام راغلی دا غي تکذیب کړو نو کذبوا دی تکذیب وکړه رسول د رسولانو اغرقناهم بغرق لمون دی لره بالطوفان په طوفان سره ټول غرق وجعلناهم وګرځول مونږه دې قصې لره دا چې غرق شو دي للناس د پاره د خلقو آیتا معنا نمونه عبرت مو وګرځول هغه څوک چا د پاره لمن بعدهم چې رست د دینو دي د پاره عبرت شو دا واتدنا تیار کړی مونږ الله ویل الظالمین د پاره د ظالمانو عذابا عذاب الیما درناک وعادا وثمود من اهلكنا عادا وثمود هلاک کړی مونږ عادیان قوم د هود علی السلام وثمود او ثمودیان یعنی د صالح علی السلام قوم کله چې تکذیب وکړو هغه هم هلاک کړی الله ویا واصحاب الرس او اهل د کوی والا اصحاب البئر الرئس من البئر اهل د کوی ولا دا سوکو ابن عباس و صاحب یاسین صاحب د یاسین سورۃ یاسین کې چې راځي هغه ویل حبیب نجار یا قوم زما اتبعوا المرسلین قوم تویا تابعداري وکړه د رسولو را لګل شي رسولانو تابعداري وکړي هغه قوم دا شهید کړو بیا کوی کې واچولو و مراد تناغه دی واصحاب الرأس بیا الله تبارک وتعالى قوم ټول هلاک واصحاب الرأس هلاک کړو مونږه اصحاب البئر ملګری د بئر یعنی د کوی یا سعید بن جبیر سے وې د دې نبی چې حنظله ابن صفوان دی دا شهید کړو بیا کوی کې واچو الله تبارک وتعالى دا قوم ټول هلاک یا علی صاحب وې چې دا یو قوم چې د ونی عبادت یې کولو
د صنوبر ونې عبادت کول. د یهوذا په اولاد کې پیغمبر دې ته راغی دعوت یې ورکړو چې د دې ونې عبادت پرېږدئ د الله عبادت شروع. هغې خبره ونه منله نو دې پیغمبر ورته خیره وکړه دا ونه یې وچ شوه نو دې دا پیغمبر شهید کړو بیا یې دې کوهي کې واچولو نو الله تبارک وتعالی هغه ټول قوم هلاک کړه بیا. نو واصحاب الرأس منا اهلکنا هلاک کړو مونږه اصحاب الرأس اهل د کوهي والا وقرونا ای واهلکنا قرونا هلاک کړي دي مونږ ډېر قرونا منا امتونه ډېر امتونه ډېر قرنونه بین ذالک په منځ د دې عادیانو او د اصحاب الرأس کې بس صرف بیا الله علم لري کثیرا ډېر مو هلاک کړي الله ویه وکلا هر یو د دې نه ضربنا بیان کړي مونږ له دې لره الامثال مثالونه دا کوم چې مونږ هلاک کړي مونږ اول مو ورته ډېر مثالونه بیان کړي او پیغمبرانو ورته راغلي وو تکذیب یې وکړو هغې نه بعد وایي مونږ هلاک کړي دي وکلا او هر یو د دې نه الله وایي تبرنا اهلکنا هلاک کړي مونږ تدبیرا معنا اهلاکن په هلاکېدو سره